أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. صدق الله العظيم. دوستانو، نننی دور کې کماو ته وګورو نو مختلفو ادوارو کې مختلفو زمانو کې مختلف خلق مختلفی کارنامې شوي دي او هر دور هر زمانه خلق هغه خاص کارنامه هغه خاص کوم چې کار شوی وي یا هغه کا خاص شخصیت د هغې ولا یاد تازه ساتلو دپاره د هغوی ولا شکلونه جوړوي، بیا دې شکلونو ته ګوري، هغو ولا یاد ژوندی کوي، هغو ولا یو یادګار وي، یا هغوی ولا بت جوړوي نو هغه د هغوی ولا یو یادګار وي، یا د هغوی هغه خاص ورځه هغه په هغې ورځې باندې جشن کوي، هغه خوشحالي کوي. خو دغه ټول رسم و رواجونه چې د هغوی په یاد کې کېږي دا د دنیا یو دستور دی، خو آخر کار څه وخته پورې خدا چلیږي، څه وخته پورې خدا وي، خو بیا آخر کار فنا شي، ختم شي. لیکن اسلامی یادګار هغه په دې طریقه باندې نه وي. الله رب العزت هغه یو مختلفې طریقې سره د هغه یاد هغه باقي ساتل ژوندی ساتل غواړي، هغه یادګارونه باقي ساتل غواړي چې هغه آخره پورې باقي پاتې شي، ژوندي پاتې شي. نو دې دپاره الله رب العزت هغوی خلقو والا هغه افعال یاد ساتي، هغه افعال مسلمانان کوي، هغه افعال چې څو پورې خلق د دنیا ده نو دغه افعال باقي پاتې وي او دغه افعالو باندې خلق عمل کوي، هغه یادګار ژوندی او باقي پاتې وي. دوستانو، لکه څنګه د قربانی دا قربانی تمام مسلمان لوی اختر عید الاضحی په موقع باندې قربانی کوي، دا هغه یاد د حضرت ابراهیم علیه السلام او حضرت اسماعیل علیه السلام هغه یاد تازه کول غواړي، هغه یاد ژوندی، هغه یادګار ژوندی ساتل، حیات ته هغه یادګار ژوندی کوي. نو داسې چې هغه یاد ژوندی ساتل غواړي، هغه یادګار، هغه ورځ او هغه قربانی هغه دوی ژوندي ساتل غواړي، باقي ساتل غواړي. الله رب العزت هغه ژوندي او باقي ساتلی ده. نو دې دپاره هغه افعال چې کوم فعل حضرت ابراهیم علیه السلام او حضرت اسماعیل علیه السلام د هغوی کوم فعل و، هغه فعل هغه قربانی ولا فعل دغه مسلمانان هر عید الاضحی په موقع باندې کوي. او چې څو پورې د دنیا آباده ده نو دغه ترتیب جاری وي. یعنی دغه یادګار داسې نه ده چې څه وخته پورې وي او بیا زایل شي، نه نه نه، دا به چې څو پورې دنیا ده دغه یادګار به باقي وي. دې د وجې نه حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله د خپل یو ځوان زوی او داسې بچی چې هغه ته ډېر آخر عمر کې د بوډاتوب په عمر کې الله رب العزت ورکړی و، هغه سره به د څومره زیات محبت و. دا خو پته لګي هغه چاته چې چا اولاد نه وي او په اخر وخت کې هغه ته آخري عمر کې هغه ته اولاد ملو شي،
بیا هغه ته پته لګي چې هغه خپل اولاد سره څومره محبت ساتي. نو دغه محبت یو طرف، او بیا دغه بچی چې کله ځوان شي نو ځوان بچی نه د پلار تمه وي چې ما د پاره به اوس د ګټې ګوټي شي، ما ولا سهارا به جوړه شي، ما سره به تعاون او مدد کوي. په دغه وخت کې ورته الله حکم کوي چې دغه خپل بچی د الله په لاره کې ذبح کولو حکم. حضرت ابراهیم علیه السلام الله نبی دی، الله ولا خلیل الله دی، دا حکم مني او خپل زوی سره چې خبره کوي نو هغه هم د الله پیغمبر دی، هغه هم تیار شي. طویل ستره واقعه ده، هغه طرف ته نه ځو. مختصر چې دا عظیم پلار او عظیم بچه دوی چې کله دغه عمل کوي الله رب العزت جنت نه ورته یو ګډ را لګي او هغه قرباني د ګډ قرباني وشي. حضرت اسماعیل علیه السلام الله رب العزت صحیح سلامت محفوظ پاتې کی. خود دوی دغه قرباني دغه داسې الله ته پسند شوه، داسې الله ته خوښه شوه چې تر قیامته پورې به دغه یادګار ژوندی وي. د دوی دغه فعل به ژوندی وي او خلک به دغه افعال کوي. عید الاضحی په موقع باندې دوستانو دغه قرباني د عید الاضحی په موقع باندې کېږي. یوم الاضحی، یوم الاضحی معنا هم دا چې د قرباني والا ورځ، او دغه ورځ مسلمانانو باندې یو خاص انعام ده، ځکه چې نور امتونو کې دینه مخکې هم قرباني دغه ترتیب خو وو، خو قرباني داسې نه وه، هغه یو بیل انداز سره وه چې د چا ولا قرباني قبوله شوه نو هغه قبولېدو نشاني به دغه وه چې پاسه نه به اور راغلو، هغه اور به چې هغه ولا قرباني به وسوځوله نو بیا به دغه قرباني قبوله وه، او که اور دغه قرباني ونه سوځولی نو بیا به دغه قبوله نه وه. دغه کوم ځناور چې هغو ذبح کړی هغه ولا غوښې خوړل دوی دپاره جایز نه وو. اور به که وسوځولی خو قبوله به شوه، که اور نه سوځولی بس دا به نشاني وه چې دغه قرباني د کس ولا قبوله نه ده. په اسلام کې ټولو نه اوله او لومبۍ قرباني حضرت آدم علیه السلام هغه دوه زمن حابیل او قابیل دوی کړي وه. اوله قرباني دوی کړي وه چې کله دوی دواړو خپله قرباني الله رب العزت ته پیش کړله نو د حابیل او د قابیل، حابیل یو ګډ قرباني کړی و او حابیل هغه یو خپل پټی الله رب العزت ته په قرباني کې ورکړی و. چې کله دوی دغه قرباني دوی دواړو خپله قرباني نو دا چې الله په دربار کې پیش کړله نو اور راغلو، د حابیل هغه قرباني وسوځوله او د قابیل ولا قرباني ونه سوځوله. قرآن فرمایي اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. کله چې دوی دواړو قرباني وکړه هو د هغه ولا د حابیل قرباني الله رب العزت هغه اور وسوځوله، هغه قبوله شوه او د قابیل قرباني قبوله نه شوله. نو اوس دغه دې امت باندې یو خاص انعام ده چې اور یې نه سوځي، بلکې دغه قرباني دغه غوښه دې قرباني والا دا ما ورته خپله خوړلی شو، خپله استعمالولی شو، خپل اولاد اهل و عیال باندې استعمالولی شو او غریبانو مساکینو کې هم تقسیمولی شو. یو خاص خصوصي انعام ده په موږ تاسو په دې امت باندې. نو یقینا دوستانو چې مو تاسو ډېر شکر ادا کو چې دغه قرباني الله رب العزت د طرف نه موږ ته انعام په طور باندې راکړې شوې ده. نو هر مسلمان دا کوشش وکړي چا چې وس رسي حساب نصاب دي اخو بالکل قرباني هر یو کس یو هم قرباني نه پاتې نشي. څوک چې صاحب نصاب دا خپل قرباني په خپل باندې کوي او چې څوک صاحب نصاب نه دي خو دوره وس شته چې قرباني کولای شي نو هغه ته هم پکار دي چې قرباني دی وکړي دی ولا ډېر زیات